هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګرانو کتونکو چې کوم مخکې پروګرام کې مونږ په وفات مسیح باندې خبرې وکړې نو ما پروګرام دویمې حصې ته راځو. انشاءالله دې کې به مونږ د ناظرینو چې کوم سوالونه دي د هغوی ته به جواب ورکړو. د پروګرام په دې برخه کې ما سره چې کوم میلمانه دي د هغوی تعارف کوم تاسو سره. اول عبدالله جان صاحب امیر مقامی پیښور، دویم مکرم ارشاد احمد خان صاحب مربی سلسله، او دریم چې دی هغه حافظ سید سلیم احمد صاحب. د دوی د راتګ نه ډیره مننه. انشاءالله په دې کې چې کوم ناظرینو سوالونه راځي د هغې جواب ورکوو. نو زه دوی ته خواست کوم چې د چا په ذهن کې څه سوال وي هغه وړاندې کړي. وفات مسیح موضوع باندې چې څونه خبرې نن وشوې، قرآن او حدیث نم دا ثابت شو چې عیسی علیه السلام وفات شوی دی او ساينس نم دا ثابت دی. زه تاسو ته خواست کوم چې د مسیح موعود علیه السلام د دعوې نه پس څنګه چې هندوستان د مذاهبو اکھاړه وه، هلته عیسایان هم هندوان هم نور مذاهب هم د مسیح موعود علیه السلام د دې دعوې نه پس هغه علماو د دې په تایید کې تر دې وخته پورې که څه وینا کړي، څه کتاب کې څه وینا کړي، هغې لږ موږ ته وضاحت وکړي. کله چې حضرت مسیح موعود علیه السلام د الهام پر رڼا کې دا خبره امت ته وړاندې کا چې عیسی علیه السلام وفات شوی دی، او چې کوم بدی امت کې پیشګویي نبی کریم صلی الله علیه وسلم کړې وه چې راځي به هغه زه یم. نو څنګه چې موږ په دې باندې خبرې اترې وکړې، ډېر لوی مخالفت د دې خبرې وکړو او بیا ډېرې خبرې اترې په دې کې وشوې او دا د حضرت مسیح موعود علیه السلام د طرف نه د عیسی علیه السلام د وفات په ثبوت کې ډېر آیاتونه، ډېر احادیثونه حضرت مسیح اسلام وړاندې کړل. دا یو داسې حقیقت دی چې د دې نه انکار به هر حال نشي کېدی. او سره د دې چې د مسیح موعود علیه السلام مخالفت خو وکړی شو په دې خبره کې، ولې چې کله دا خلک خپله کېناستېدل، ډېر عالمان تفسیرونه یې وکړل، د اسلام په موضوعاتو باندې لیکل کړي دي، نو هغې ارادتاً یا غیر ارادتاً دا خبره منلې ده چې عیسی علیه السلام وفات شوی دی. زه ستاسو مخکې داسې د برصغیر پاک و هند د داسې اسلامي سکالرز چې دي د هغې تحریرونه، د هغې خبرې، د هغې په دې تایید کې چې څه لیکلي دي او څه ویلي دي، هغه ستاسو یو څو نومونه زه پیش کولی شم. په هغې کې ټول نه لومبی دی سر سید احمد خان چې کوم ته مصلح خطاب ورکړی شوی دی. دا هغه لومبی سړی چې په برصغیر پاک و هند کې د مسلمانانو د بیدارولو لپاره کوششونه کړي وو. علی ګړ مدرسه او کالج او بیا یونیورسټي هغې د دې بنیاد یې ایښی و. د دې تفسیر دی تفسیر احمدي. په دې تفسیر کې دی د قرآن مجید 4 آیاتونو نه دا خبره ثابته کړې ده چې عیسی علیه السلام وفات شوی دی، او دا 4 آیاتونه هماغه آیاتونه نه دي، 10 آیاتونو نه کوم چې مسیح موعود علیه السلام دی امت ته په ګوته کړي. دی د آل عمران، سوره مائده،
سوره مریم او سوره نساء هغه متعلقه آیتونو باندې باقاعده تفسیر کړی دی، بحث یې پې کړی دی او هغې کې دا خبره ښه په ډاګ پیللي انداز کې کړې ده چې عیسی علیه السلام چې دی هغه وفات شوی دی. په دویم نمبر باندې د هندوستان یو ډېر لوی عالم ابوالکلام آزاد د خپل ټایم یو ډېر سکالر او د ترجمان القرآن مفسر، قرآن مجید تفسیری کړی دی د ترجمان القرآن په نوم باندې. دی خپل یو کتاب نقش آزاد کې دا لیکلی دي چې د عیسی علیه السلام د حیات د ژوند چې دا کومه خبره ده دا مونږ ته عیسایت نه راغلی ده او دی خبرې لا بیا وروستو اسلامي شکل ورکړی شوی دی چې کله هغې مونږ کې دا خبره انجکټ کا نو بیا ولا نورې خبرې داسې ضعیف روایتونه ضعیف حدیثونه د دې د اډانې په طور دې لپاره استعمال شوي دي چې دا عقیده به باندې ودرئ. صفا خبره هغې بالکل په ډاګ پیللي انداز کې هغې هم کړې ده. یو ډېر لوی عالم د برصغیر پاک و هند د ریشمي تحریک بانی مولانا عبید الله سندھی رحمت الله علیه ډېر لوی نوم د علم په تکل کې مکې معظمې ته تشریف وړو. د عربی ډېر لوی عالم هلته هغې بیا یو خپل تفسیر لیکلو الهام الرحمن فی تفسیر القرآن. هر ځای کې چې د متوفي لفظ راغلی دی هغې ته نه د وفات معنا اخیستې ده. عربی کې تفسیر دی، اردو ترجمه شوې ده، موجود ده او هغې هر ځای کې دا لیکلي دي چې دا د حیات مسیح چې کومه عقیده ده دا د بني اسرائیل نه هم ته راغلې ده، هغې هم دا خبره کړې ده. داسې غلام محمد پرویز یو ډېر روشن خیاله ICS او ډېر اهمو پوسټونو باندې قائد اعظم سره هم دی پاتې شوي دي په اهم پوسټ باندې. ډېر کتابونو مصنف د دې لغات القرآن چې دی هغه یو مشهور کتاب چې د قرآن مجید چې کوم الفاظ دي د هغې لغت یې لیکلی دی، 4 جلده کې دی. دی خپل یو کتاب شعله مستور کې دا خبره لیکي چې تر کومه پورې دا د عیسی علیه السلام د حیات عقیده چې ده کم از کم قرآن د دې تایید بالکل یو ځای کې هم نه کوي. البته داسې شواهد ډېر شته دی کومونه چې دا ثابتېږي چې حضرت عیسی علیه السلام خپل طبیعي عمر پوره کړی او لکه د نورو پیغمبرانو هغې هم وفات شوي دي. زه د یو څو علما نومونه تاسو مخکې صرف اخیستل غواړم. د هغه وخت ستر عالمان لکه مشهور صوفي شمس العلماء خواجه حسن نظامی، عنایت الله مشرقی چې د خاکسار تحریک بانیو، مولانا عبدالماجد دریابادی د دې خپل تفسیر دی تفسیر ماجدی. دی ټولو د حیات مسیح د عقیدې تردید کړی دی او د دې د عیسی علیه السلام د وفات قائل دي. ټول نه اخره کې یو جدید مفسر د جماعت اسلامی بانی جناب مودودی صاحب چې هغې په 6 جلده کې د قرآن مجید تفسیر کړی دی د تفهیم القرآن په نوم باندې. هغې اگر چې د سوره آل عمران او د سوره نساء چې کوم هغه دا متعلقه آیتونه دي دی کې د حیات مسیح د عقیدې څه داسې اظهار کړی دی، لیکن یو آیات دی سوره نحل والذین یدعون من دون الله لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون. دی آیات له چې کله هغې راغلی دي
نو داسې ښکاري چې دینه دا خبره د دې د حافظې نه وتې ده او دلته کې دی د عیسی علیه السلام د وفات په بالکل داسې انداز کې خبره کړې ده چې بنده ورته حیران پاتې شي. دی لیکي د دې آیات په تفسیر کې دا د سوره نحل دغه څنګه چې مغرض کو سوره نحل آیات ته د دې آیات په تفسیر کې مولوی صاحب لیکي چې په دې آیات کې د کوم باطل معبودانو ذکر شوی دی معبودان باطله غي لفظ استعمال کړی دی هغې نه د کاڼي او د لرګي بوتونه مراد نه دی د دې آیات الفاظم والذین یدون هغه خلق چې عبادت کیږي خلق ویل شوي دي نو ځکه دیم لا محاله بدی دا خبره کوله چې دی نه د لرګي یا د کاڼي بوتان مقصد نه دی بلکې هغه انسانان ته نه مقصد دی کم ته چې داغي معتقدین داغي پیروکار په محبت کې غلط محبت کې داغي درجه چې کم دی د انسان نوچت کی او انداتا مشکل کشا فریاد رس او پتنی په کوم کوم نمونه اغیله ورکی او د الوهیت درجه ته ورسي د معبود درجه ته ورسي بیا په خپل په ځان باندې سوال کوي دا یو ډیر اهمه خبره ده کچری مانه څوک دا پوښتنه وکړي چې په عربو کې خو د دې قسمه خدایان نو الته خو په خانه کعبه کې 380 بوتان پراتو نو تاسو څنګه دا وایي چې دلته کې معبودان باطله چې دی هغه انسانان دي دغه بوتان نه دي نو بیا جواب دا ورکوي چې زه به هغې ته دا ووایم چې ته د جاهلیت عرب چې کوم تاریخ دی د هغې نه اړو واقف نه تا ته دا پته نشته دی چې په عربو کې د یهودو او د نصارا بلا قبیلې وي او دی چې دی د خپلو نبیانو او خپلو چې کوم عالمانو رهبانان چې دي د هغې پرستش کوي او ډېر مخکې پکې تللی دي اوس سوال دلته کې دا دی چې آیا عیسی نصارا چې دي چاته خدای وي بغیر د عیسی علیه السلام نه او د هغې د مور نه او دی دلته کې دی تفسیر کې دا منلی دي چې دا چې کوم معبودان باطله دي دا دراصل انسانان دي او اصحاب قبور دي ها کسان دي چې په قبر کې پراته دي نو ما چې څنګه په شروع کې عرض کړو چې ارادتن یا غیر ارادتن دی چې د دې خبرې داسې ډیر عالمان شته دي چې هغې د دې خبرې دا تایید کړی دی چې عیسی علیه السلام وفات شوی دی اوس دا خبره بالکل امت ته واضحه ده دا د مطالعې سره تعلق لري او که دا آیات چې دی په خپل ځای باندې که مونږ صرف دا یو آیات واخلو چې نه پکې لفظ توفی شته دی چې د توفا په جګړه کې مونږ نښلو نه پکې خلا شته دی چې خلا کې دا دی او خلا کې هغه دی صفا ویل شوي دي ها خلک چې د معبود په طور باندې خلک ورته سجدې کې لګیا دي هغې هېڅ قسمه شی نه دی جوړ کړی بلکې هغې خو په خپله پیدا شوي دي اموات غیر احیاء هغې مړه دي بالکل هم ژوندي نه دي هغې کې ژوند شته وما یشعرون ایان یبعثون هغې ته خو دا هم پته نشته دی چې کله به زه بیا پاسوم بعثت به د چا کېږي د قیامت په ورځ نه به د فرشتو کېږي فرشتو سره خو حساب کتاب نشته دی نه هغې مړه دي نه به د جنات یا دغه دي چې کوم بوتان دي نه به هغې چې د هغې خو بعثت نه کېږي بت خو لاړو بس ختم شو که نه قبرونه چې پاسي نو صرف انسان به پاسي او دلته کې موږ ویلي چې دا هغه اصحاب ځکه دی چې دا اصحاب قبور دي چې دې دپاره دا ویل شوي دي چې دی یبعثون دی به پاسولی شي نو هغې کې په دې ټولو کې عیسی علیه السلام دی وخت او زما خیال دی چې که موږ د مذهبونو تاریخ وګورو نو چې څونه زور د عیسی علیه السلام د خدای باندې د په الوهیت باندې څونه زور ورکړی شوی دی او څونه ډېر د هغې پیروکار دي یا څونه زیات نصارا دي دونه یو نور نشته دی نو د دې مطلب دا شو چې د دې آیات پر باندې عیسی علیه السلام په دې ټولو کې په لومړي نمبر باندې دی
زما سوال دا دی جی چې عیسی علیه السلام صلیب ته خېجولو څه وجه وه او د هغې نه پس بیا هغې چېرته لاړل؟ جی بسم الله الرحمن الرحیم. سوال ستاسو چې ډېر ښه دی او ډېر تفصیل غواړي، خو د دې جواب نه پهلې به زه تاسو ته دا وایم چې د دې هسټري چې موږ وګورو چې حضرت مسیح ناصري علیه السلام له صلیب ولې ورکړی شوی و، نو د هغې هسټري دا ده چې یهودیان چې وو نو د هغې حضرت مسیح ناصري علیه السلام چې دی هغه بلکل نه و خوښ، او هغې چې دی د هغه د دعوی نبوت انکاري و. هغې دپاره هغې بیا دا دلیل ورکو د مخالفت نه پس، او دلیل دا ورکو چې کم یو سړی چې دی په صلیب وخېجلی شي او په صلیب چې مړ شي نو هغه لعنتي او د هغه خدای پاک طرف ته رفع نه کېږي، او روحاني رفع چې دا هغې نه هغې منکره و یهودیان. پهله خو هغې دا دعوه پیش کړې وه، او دا دعوه هغې پیش کړې وه عهدنامه قدیم یعنی بایبل نه. دې دعوې نه پس بیا هغې چې دی که نه حضرت مسیح ناصري باندې الزامات ولګول او سم ډېر الزامات ورباندې ولګول. الزامات نه پس هغې قید کو، بیا یې په صلیب وخېجولو. دا خو د دې هسټري ده. حضرت مسیح ناصري علیه السلام چې دی د هغه یو قول عهدنامه جدید کې یعنی اناجیل کې لیکلی شوی دی، اور د هغې اردو الفاظ چې دي هغه دا دي چې اس زمانہ کے حرام کار مجھ سے نشان مانگتے ہیں لیکن انہیں یونا نبی کے نشان کے علاوہ اور کوئی نشان نہیں دکھایا جائے گا. لکه د دې زمانې چې کوم بدکار او حرامکار خلق دي هغې معنا د خدای پاک د طرفه یو نشان غواړي، خو هغې دپاره به صرف د حضرت یونس علیه السلام نبی چې و د هغه چې کوم نشان و هغه رنګ نشان به ښولی کېږي. او د حضرت یونس علیه السلام نشان څه و چې حضرت یونس علیه السلام د مئې په خېټه کې 3 ورځې جمدې ناست و، او 3 ورځې پس چې دی هغه سمندر ته وروالی شو او هلته بیا جمدې و. نو عمدکه شان د حضرت مسیح ناصري علیه السلام سره وشو چې صلیب ته وخېجلی شو، خو صلیب نه چې کوز شوی دی نو هغه جمدې کوز شوی دی، مړ شوی نه و. د صلیب چې کوم لازمي حصه ده هغه دا ده چې په صلیب چې څوک سړی وخېجلی شي نو پکار دی چې خامخا هغه مړي، که هغه جمدې پاتې شي نو بیا هغې ته صلیب نه ویلی کېږي. نو حضرت مسیح ناصري علیه السلام چې دی هغه جمدې و چې صلیب نه راکوز شوی و، او هغه د سبت ورځ و، او سبت په ورځ چې دی که نه چې څنګه سبت سټارټ شي نو بیا یهودیانو دپاره دا انتهایي نامناسبه وي د هغې مذهب کې چې انسان په صلیب پاتې شي. نو هغې چې دی که نه څنګه ماښام شو او تیاره شوه او لکه سیلی راغله نو هغې زر چې دی که نه هغه مسیح ناصري صلیب نه راکوز کو، او د هغې خیال و چې مړ شوی دی خو هغه جمدې و. حضرت مسیح ناصري هغې نه پس 3 ورځې یو کمره کې بند و د حضرت یونس علیه السلام نبی د نشان په تمثیل کې، هلته جمدې و، او هلته هغې نه پس هغه لاړ و، هلته نه هجرت یې وکړو، او بیا دلته کشمیر او بر صغیر پاک و هند مختلف علاقو کې راغی، بیا مری ته راغی او دې علاقو کې ګرځېدو. بعضې خلک دا هم وایي چې ټیکسله وغیره ته هم راغلی و. مسیح موعود علیه السلام چې دی هغه مسیح هندوستان میں چې کتاب دی هغې کې ډېر تفصیلي دې باره کې بحث کړی دی، طبي میډیکل ساینس په حواله او تاریخي حواله جات سره مسیح موعود علیه السلام ډېر دې کې تفصیل لیکلی شوی دی چې مسیح ناصري صلیب نه جمدې کو شوی و، هغې نه پسې هجرت وکړو، ګلګت وغیره اسکردو هونزه وغیره، او زموږ دا چې خیبر پښتونخوا علاقه جات دي دلته راغلی و، مری ته راغلی و، او هغې نه پس چې دی که نه هغه بیا کشمیر کې وفات شوی دی، او حدیث کې خو راغلی دی چې 120 کاله عمر یې و، او کشمیر کې وفات شوی دی. او کشمیر کې سرینگر یو ښار دی هغې کې یو محله ده خانیار ورته وایي، هلته د هغه قبر دی او هغې باندې لیکلی دی یوز آصف، او هغه قبر چې دی د هغه ویډیو مونږ کتلی ده، مونږ مربیانو مختلف خلکو هغې ویډیو کې خولی شوی دی، لیکلی دی هغې باندې، او هلته د هغه نشانات هم جوړ دي، خو هغې قبر کې دننه هغې نه پرېږدي، بهر به اوس ودرېږی تصویر جوړ کا، خو دننه هغې قبر کې چې دی که نه هغې خلک نه پرېږدي. دا زما گزارش دا دی چې علماو او د قرآني آیات نه تاسو دا ثابت کړی چې عیسی علیه السلام وفات دی، لیکن قرآن کې دا هم راځي بل رفع الله علیه، د دې لږ تشریح وکړلی. جی بسم الله الرحمن الرحیم. دا چې تاسو د آیت یو ټوکړه وویله که نه بل رفعه الله الیه، دا اصل کې 2 آیتونه دي، سوره نساء آیت 158 اور 159. پہلے به تاسو ته دا دواړه آیتونه ووایم، بیا به د دې موږ لږ بحث وکړو.
بسم الله الرحمن الرحیم وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم الا اتباع الظن وما قتلوه یقینا بل رفعه الله الیه. دا دی هغه دوا آیتونه. پہلے چې ما تاسو ته یو خبره وکړه چې یهودیان چې وو هغې د حضرت مسیح ناصري د نبوت انکاري وو او هغې به د حضرت مسیح ناصري ډېر مخالفت کولو. هم د دې مخالفت د وجه هغې چې د حضرت مسیح ناصري صلیب ته وخېجولو او خپل ګمان او خپل زوم کې هغې چې دی که نه مسیح ناصري په صلیب مړ کو. دا ثابتولو دپاره چې هغه خدایي سړی نه و او خدای پاک طرف ته د هغه رفع نه وه شوې. د الزام دا چې الزام دی د الزام نه مسیح ناصري پاک کولو دپاره او هغه نه دا الزام لرې کولو دپاره عیسایان چې یو هغې مجبوره شو هغې وجرېدل. نو هغې چې دی که نه دا عقیده جوړه کړه چې مسیح ناصري علیه السلام چې و هغه په صلیب مړ شوی نه و بلکې مړ شو هغې نه پس خدای پاک جمدی کو او بیا اسمان ته وخېجولو او رفع یې ورله وکړه. یهودیان چې دي هغې منکره وو چې روحاني رفع نه ده شوې ځکه چې لعنتي و او په صلیب وخېجلی شو او عیسایانو ویل چې نه خدای پاک د هغه رفع وکړه. یو پوینټ خو دا دی. او اهم خبره دا ده لکه زمونږ غیر احمدي چې ملګري دي او رونه دي هغې دا بل رفعه الله آیت چې دی دې نه دا ثابتولو کوشش کوي چې مونږ احمدیان لکه د حضرت مسیح ناصري د رفع قایل یې نه یو مونږ منکر یو. خو خبره داسې نه ده مونږ احمدیان هم د حضرت مسیح ناصري رفع منو مونږ د هغې قایل یو خو مونږ د هغې جسمانی رفع نه منو مونږ د هغې روحاني رفع منو. د هغې وجه دا ده چې دا رفع چې ده دا صرف حضرت مسیح ناصري علیه السلام دپاره ولې نور یو نبی دپاره یو د خدای بندې دپاره دی رفع چې د هغه جسمانی نه مني صرف د مسیح ناصري دپاره چې دی که نه دی جسمانی رفع مني. او ما تاسو ته وویل که نه چې یو خبره دا ده چې یهودیان چې کوم مسیح ناصري باندې لعنت کړی او د هغې منکره شوي وو نو هغه الزام لرې کولو دپاره عیسایانو دراصل دا عقیده چې دی که نه دا جوړه کړې وه. دریم پوینټ دی کې دا دی چې قرآني اصول دی قرآن مجید کې دی احادیث کې دی او لغت چې دی د عربي ژبه چې ده د هغې چې کوم لغت دی هغې کې دا اصول یو لیکلی شوی دی چې د انسان رفعی او رفع خدای پاک طرف ته یي نو چرې هم هغه جسمانی رفع نه بلکې هغه د روحاني رفعی د درجاتو رفعی. قرآن مجید کې څو ځله دا ټکه راغلی ده رفع د رفع ذکر شوی دی لکه سوره مریم کې دی ورفعناه مکانا علیه چې مونږ د هغه رفع وکړه یو عالیشان ځای ده خپل روحاني رفع مونږ ورله وکړه. بیا یو سړی بل ام باور یو سړی د هغه ذکر قرآن مجید کې راغلی دی سوره اعراف کې نو هغې کې لیکلی دي ولو شئنا لرفعناه بها ولکنه اخلد الی الارض. زمونږ پروګرام و زمونږ پلان و چې مونږ به د هغه روحاني رفع وکړو خو هغه ځمکې طرف ته لاړو او هغه چې دی خپل روحاني رفع ونه غوښته. نو دلته هم چې رفع ده هغه روحاني رفع ده جسمانی رفع مراد نه ده. اوس د دې رفع باره کې تاسو ته ووایم چې حدیث کې دا څو ځله دا شی راغلی دی دا رفع ټکه او کنز العمال یو حدیثونو کتاب دی کنز العمال جلد نمبر 2 او صفحه نمبر 53 هغې کې د رفع بحث شوی دی او ډېر ښکلی شوی دی. حدیث الفاظ دی چې اذا تواضع العبد رفعه الله الى السماء السابعه چې کله انسان تواضع وکړي عجز و انکسار وکړي او خدای پاک سره مضبوط تعلق شي نو خدای پاک د هغه رفع کوي اووم اسمانه پورې. لکه اوس دې حدیث کې د آسمان ټکه راغلی ده د آسمان لفظ دې کې شته او چې کوم آیت دا زموږ غیر احمدي ملګري پیش کوي بل رفعه الله الیه هغې کې خو د آسمان لفظ نشته دی. بیا هم هلته دي هغې نه آسمان چې دی که نه مراد اخلي چې آسمان طرف ته رفع شوې ده. نو که آسمان طرف ته رفع جسمانی مراد ده اخلی نو بیا دې حدیث کې خو راغلی ده د آسمان ټکه الی السماء السابعه. لکه دی بیا مطلب دا دی چې رفع چې ده د انسان رفعی او خدای پاک طرفی نو دا چرې هم جسمانی رفع نه وي. اوس د حدیثونو خبره کېږي نو حضور صلی الله علیه وسلم چې دی هغې نه زیات خو د رفع معنی او د ژبې چې دی که نه د عربي ژبې نه څوک زیات نه و پوهی. کنز العمال د حدیثو کتاب دی او جلد نمبر 2 دی هغې کې د حضور صلی الله علیه وسلم یو عبارت لیکلی شوی دی
حضور صلی الله علیه وسلم یو ځل خپل تره حضرت عباس چې و هغه سره خبرې کولې، هغې نه ډېر خوشحاله و. نو هغه ته یې وویل رفعک الله یا امې، چې ای تره خدای پاک دې ستا رفع وکړي. نو څه مطلب؟ دلته رفع چې د هغه جسماني رفع مراد ده؟ چرېم نه، دلته رفع نه مراد روحاني رفع ده. تفسیر د قرآن مجید تفسیر چې دی هغې کې هم څو ځله دا د رفع بحث راغلی دی، او چرې هم چې دی رفع نه مراد دی جسماني رفع نه ده اغشتی. او زه به تاسو لپاره یو کتاب ذکر وکړم، تفسیر سر سید احمد خان چې د بر صغیر یو لیډر او عبدالله جان صاحب تاسو ته وویل چې د هغې ټایټل ورکړی شوی چې مسلې، نو د هغه تفسیر دی تفسیر سر سید احمد خان جلد دویم. هغې کې هغه سر سید احمد خان چې دی دا بل رفعه الله الیه والا آیت چې دی د هغې تفسیر کړی دی او لیکلی دي چې دلته د قدر و منزلت او روحاني رفع مراد ده. اوس د رفع بحث کې زه به تاسو ته د ژبې بحث یعنی لغوي بحث ذکر به وکړم. آخره کې لسان العرب یو د عربي لینګویج د عربي ژبې یو کتاب د ډکشنري ده، هغې کې لیکلی دی چې فی اسماء الله تعالی الرافع، چې د خدای پاک نومونو کې یو نوم الرافع دام دی. او د دې تفسیر څه دی؟ هو الذي يرفع المؤمنین بالاسعاد، چې خدای پاک رافع دی نو د هغې مطلب دا دی چې خدای پاک د انسانانو رفع کوي د هغې سعادت په لحاظ. دا خو شو د رفع بحث. یو آخره کې به یو لطیفې پرنګ کې یو خبره به تاسو ته وکړم چې لکه 4-5 ورځې کېږي یو ملګری مې و مردان کې، نو هغه راته میسیج وکړو او د ګلاب ګل پیدایش چې دی د هغه باره کې ډېر ښکلې خبره راته وکړه. وایي چې حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم جنگ احد کې شامل و او ډېر خوږ شوی و، ډېر زخمی شوی و او وینه ترې څڅېده. او وایي چې ځمکه باندې چې چرته د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم وینه پرته وه، هلته خدای پاک چې دی که نه د ګلابو ګل وکرلو او د حضور صلی الله علیه وسلم وینه چې ده که نه هغه ضایع کول یې نه غوښتل او د هغې تقدیس دپاره یې چرته چې حضور صلی الله علیه وسلم وینه پرته وه، هلته خدای پاک د ګلابو ګل وکرلو. هغه له مې جواب ورکړو چې ټیک دی د حضور پاک صلی الله علیه وسلم مینه کې تاسو دا خبرې کولی شئ، خو راته دا ووایه چې حضرت عیسی علیه السلام یو معمولی شانتې تکلیف د وجې نه تاسو وایئ چې خدای پاک د هغه جسماني رفع وکړه، خو حضور صلی الله علیه وسلم معمولی تکلیف د جنگ احد هغې دپاره خدای پاک د ګلابو ګل وکرلو، او چې کوم د مرګ ټایم و د وفات ټایم و هغه ټولو نه زیات تکلیف دی ټایم وي، هغې به خدای پاک د هغه رفع ونه کړه. پکار و چې هغې وخت هم خدای پاک د هغه رفع کړې وه که نه. نو بیا هغه چې زما ملګري هغه غلی شو او هغه سره غریب سره بیا څه جواب نه و. بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږ د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم حدیث کې یو بیان راغلی دی چې عیسی ابن مریم به تاسو کې به راځي. زما دا سوال دی چې د دې خبرې ضرورت څه و چې حضور صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې وه؟ د نزول ټکی هلته کیف انتم اذا نزل فیکم عیسی ابن مریم بخاري کې دی او راوي حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه دی. لکه تاسو ته وړاندې ما وویل چې کوم اهم او ضروري داسې خاص اهمیت لرونکي څیزونه یي نو هغې دپاره د نزله یا د انزلنا ټکی استعمال شوی دی. لکه اوسپنه نازله کړی شوې ده، نو اوسپنه اسمان نه نه راځي په ځمکه ده، خو د هغې اهمیت وښیلو چې په دنیا کې ګڼ شمېره څیزونه داسې چې هغه د اوسپنې بغیر نه کېږي. مشینري ده تقریبا د اوسپنې نه جوړېږي. بیا یې د لباس ذکر وکړو چې قد انزلنا علیکم لباسا یواري سواتکم، چې تاسو کې باندې ما خپل لباس نازل کړو. لباس اسمان نه خو نه راځي، د هغې اهمیت بیان کړه چې هغه ستاسو ننګ یا چې پرده د هغې دپاره پکار راځي. بیا یې وفرمایي چې وانزل لکم من الانعام 8 ازواج، سوره زمر کې دی چې ما په تاسو باندې انعام چوپای چې ورته ویلی شي په اردو کې موږ پښتو کې ورته وایو داسې د پای ورکوونکي یا هغه ځناور چې د هغې غوښه خوړی شي د هغه په تاسو کې نازل کړل. نه اسمان نه مخ لکه وختي مو ورته وایي چې نه خو چا غوا ولیده، نه غویی، نه سنډه، نه میخه، نه بل څه چې اسمان نه نازل. نو اهمیت یې بیان کړی دی چې اخیره زمانه کې به د عیسی علیه السلام راتګ چې دی هغه د مسیل په طور باندې به راځي.
هغه عیسی علیه السلام به د اسمان نه راځي، ولې چې هغه خو ظاهره شو چې قرآن نه او ظاهره شو د حدیثونو چې هغه وفات شوی دی. حضرت مسیح موعود علیه السلام په کتاب البریه کې ډېر ښکلی جواب ورکړی دی. حضور فرمایي چې افسوس دی چې زموږ ساده لوح علما صرف د نزول د ټکي چې په حدیثو کې وګوري نو په دې بلا کې ګرفتاره شي چې خامخا ورسره امیدونه وتړي چې حضرت عیسی علیه السلام به د اسمان نه واپس راځي او دا ورځ به د یو لوی تماشې او د نظارې ورځ وي. د هغوی په دواړو غاړو ته یعنې سم لاسه ګس لاسه فرښتې او دوی ورسره وي او دوی به د اسمان نه اوچت کړي او را به یې ولي. افسوس چې دا خلک کتابونه خو وایي ولې سترګې بندي. فرښتې خو هر انسان سره موجود دي او په موجب د حدیث صحیح طالب علمانو باره خپل وزرې هغې دا وزرو سوره کړی وي. که چېرې مسیح د فرښتو سره را روان نو ولې دا څه عجیبه خبره ده. قرآن شریف کې خو الله تعالی د ندام ثابته کړې ده چې هر هغه کس چې خدای تعالی هر یو کس چې هغه خدای تعالی اوچت کړی لکه حملناهم فی البر والبحر، دا سورت بني اسرائیل آیت 1 دی. په دې کې وایي چې ولې خدای تعالی تاسو نه ګورئ چې هر یو انسان اوچت کړي، نو خدای ته خو نظر خو نه راځي خدای پاک چې انسان اوچت کړی. بیا فرمایي چې دا ټول استعارات دي، ولې یو بیوقوفه فرقه غواړي چې د دې حقیقت په رنګ کې بدله شي او په دې باندې ناحق مخالفانو له د اعتراض موقع ورکړي. دا نادان نه دي خبر چې که چېرې په حدیثونو په مقصد هم دغه وی چې هغه مسیح به د اسمان نه راکوزېږي او واپس به راځي، نو په هغه صورت کې هغې کې نزول ټکې به بې محله وي. هغې موقع باندې به د هغې لپاره چې کوم هغه راځي واپس راتلل بیان کړی شي، نو هلته د عرب فارسي خلک چې دی هغه ټکې استعمالوي رجوع. دلته تاسو کوم چې کوم سوال کوونکی دی د هغه زیات مقصد په دې دی چې هر څه موجود و نو د عیسی راتګ ته څه ضرورت و او چې کوم امام مهدي د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په امت کې راځي هغه ته د عیسی ابن مریم نوم ولې ورکړی شوی؟ هغه کامل هغه دپاره ورکړی شوی دی لکه حضرت موسی علیه السلام نه پس 1400 کاله پس حضرت عیسی علیه السلام په هغې امت کې پیدا شو. نو دغه تمثیل په رنګ کې د راتلونکي مسیح دپاره هم مسیح ابن مریم یا عیسی ابن مریم ټکي استعمال شو چې مکه شان کامل مشابهت په هغه سره چې څنګه د دې نه مخکې د حضرت موسی علیه السلام نه پس عیسی علیه السلام داسې به زمانه پس عیسی چې کوم مسیح راځي هغه به 1400 کاله پس راځي. دا سوال تر کومه حده پورې خو زموږ موربي صاحب چې څونه په دې باندې خبرې وکړي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیشګویي کول څه معنی لري؟ شاید د سوال کوونکی مطلب دا دی څنګه چې موږ ته معلومه ده چې زموږ پیغمبر د اسلام پیغمبر د هغې رسالت چې دی او نبوت چې دی تر قیامته پورې دی، دا شریعت چې دی کوم هغې ورکړی شوی دی دا به تر قیامته پورې قایم وي. د دې د دونه لوی پیریډ چې د هغې اړو پته نشته دی. سوال دا پیدا کېدو چې په بني اسرائیل کې خو الله تعالی پی در پی قرآن کې راځي نبیان او پیغمبران راولېږل د پاره د دې چې د انسانانو له هدایت ورکړي او په نیغه لارې کې او د انسان دا فطرت دی چې د هغې باوجود هم بیا به د پیغمبر راوړل شوي تعلیمات به هیر کړی شول او بیا به همغه شرک ته او بت پرستی ته خلک واوړېدل. نو دا یو سوال پیدا کېدو چې آیا اوس انساني ذهن بدل شو؟ څه چلو شو چې دا به داسې کېږي؟ دا سوال نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه شوی و. دې دپاره نبی کریم صلی الله علیه وسلم 2 خبرې ارشاد فرمایلې وي. یو خو دا چې الله تعالی به زما د دین د تجدید دپاره د هرې صدۍ په سر داسې انسان مبوس کوي چې هغه به د چې کوم په دین کې څه بګاړ راغلی څه نوې خبرې شامل شوي د هغه دین نه لرې کړي او دین بیا په اصلي شکل راولي. د قرآن تعلیمات چې دی په اصلي شکل کې هم په دغه شکل کې بیا زما امت ته وړاندې کېږي. د یو ډېر لوی فتنې نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیشګویي کړې وه چې زما امت ته به یو ډېره لویه
کشاله د دجال لا بیخیږي. دراصل دا چې کوم نزول عیسی ابن مریم چې دی دا د هغې د دغه فتنې د ختمولو دپاره دا پیشګویي شوې وه چې دغه فتنه به د عیسایانو د نصارا د طرف نه اوچتېږي. نو زما په امت کې به یو انسان چې کوم دی الله تعالی پیدا کوي او دا نوم به له ورکوي. د هغه نوم ورکولو مقصد دغه دی چې د عیسی ابن مریم مسیح ناصري منونکي به چې اسلام کې کوم بګاړ پیدا کوي د هغه بګاړ ختمولو لپاره د هغه په خوبو د هغه په صفاتو او د هغه په نوم یو انسان الله تعالی په دې امت کې پیدا کوي او دغه وشول. تاسو ته ما مخکې یو سوال په جواب کې دا عرض وکړو چې یو سړی وایي چې ما 80 ګزه ټوپ والیو بل ورته چې بھئی دا ګز او دا میدان. د مسیح موعود علیه السلام د تعلیماتو او د هغې د دعوې 100 کال نه زیات وخت شو. اوس خو کم از کم د دې عقیدو او د نورو خبرو په ځای باندې که موږ سره زمونږ مخالفین په دې خبره راشي او موږ سره خبرې اترې وکړي چې تاسو دا وایي چې یاره نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې د کم مقصد دپاره د مسیح ابن مریم د نزول پیشګویي کړې وه تاسو وایي چې هغه راغو موږ ته وښایي چې هغه پوره شو که نه شو هغه مقصد پوره شو که پوره نه شو ټول اوس خو یعنې دونه دا خبره اسانه شوه چې دا د وفات مسیح او صداقت مسیح او دا ټولې خبرې یو طرف ته او دا یو خبره بل طرف ته چې کوم دی وخت حالات دي دی وخت موږ کم ځای باندې ولاړ یو چې کم تعلیمات مسیح موعود علیه السلام امت ته وړاندې کړل د عیسایانو یې څنګه مقابله وکړه. آیا د کسر صلیب او د قتل خنزیر چې کم کار ویلی شوی چا به دا کوي هغه وکړی شو کو نه کړی شو نو دې ته به دا په خپله پتو لګي چې واقعتا دا پیشګویي چې کومه کړې وه نبي کریم صلی الله علیه وسلم دا پوره شوې ده او ډېره په ښه رنګ کې پوره شوې ده. جزاکم الله. دا زمونږ پروګرام چې نن مونږ ستاسو په وړاندې کېښودو او په وفات مسیح باندې خبرې وشوې چونکې په دې موضوع باندې خو ډېرې خبرې کېږي خو د وخت د کمي وجې نه زمونږ د پروګرام وخت سرته رسېږي که په دې باره کې یا په نورو کم په دې وفات مسیح یا صداقت مسیح موعود باندې تاسو کم سوال کول غواړئ نو pakistan@mta.tv باندې تاسو موږ ته ایمیل کولی شئ. انشاءالله بل نوي پروګرام سره به ستاسو په خدمت کې بیا حاضرېږو. تر هغه وخته پورې په لویه مهربانه خدای سپارو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.